کم انسان ته چې ته ماما خوری کېږي او د ده د عزت دپاره ګرځې چې ده له ما عزت ورکړی دی او د ده په عزت کې ګرځې چې ده ته نږدې شم ما ته به عزت میلو شي. الله وایي ده له دا بادشاهي ما ورکړې ده، مال ما ورکړی دی، شهرت ما ورکړی دی، عزت ما ورکړی دی، حکومت ما ورکړی دی، مملکت ما ورکړی دی. نو قسم دې بنده ما ته را نږدې شه، عزت هم در کومه، شهرت هم در کومه، هدایت هم نصیب کومه، مغفرت هم در کومه، په رزق کې برکت هم در کومه، مقابله کې جنت هم در کومه. تره کلمه ووایه. نو دا تره ورته جواب کې وایي چې بچیه زه به کلمه ووایم، خو د عربو دا خلک به وایي چې د قریشو د خاندان دا خلک ویریدل د اور نه، بس دغه یو وجه ده پکې. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خو جنت او جهنم لیدلی و، د الله جلال او عظمت یې لیدلی و. ورته یې ویې تره خیر دی په ښکاره نه وی نو ما ته په دې غوږ کې په پټه باندې ووایه. نو دا تره ورته وایي چیرواره زه په ښکاره نه وایم نو په پټه هم نه وایم، او داسې ایمان چېرته قبلوم چې په پټه یا خو ایمان قبلوم ظاهرا علی الاعلان د ټولو نه، او چې داسې نشم کولی وی به د اور نه ویرېده نو په پټه هم نه قبلومه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته جړل. نو زما رب ورته یو جمله وفرمایله انک لا تهدی من احببت. محبوبه ته چې چاته وغواړې نو هدایت نشي کولی، ته چې چاته وغواړې نو هدایت نشي کولی. او زما موضوع نن محترمو درې څیزونه دي، هدایت او عزت او مغفرت، دا د الله په لاس کې دي. محترمو مونږ او تاسو دې وګورو، مونږ عزت انسان د انسان نه طلب کوي چې دی به زه به ده سره خوږ شم نو زه به عزتدار شم. الله وی عزت زما په لاس کې دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله وی که وغواړم او عزتدار دې کم تمام کائنات ستا په ذلت باندې را جمع شي. قسم دې زما دې په خپل ربوبیت باندې قسمي ستا یو ویښته به ازار نه کي، او چې زه دې په ذلت باندې راشم او دې ذلیله کم تمام کائنات چې ستا په عزت باندې راشي بیا دم زما په خپل جلال او ربوبیت او عظمت باندې قسمي قسم دې که یو رته برابر تعالی عزت ترکی نو عزت هم زما په لاس کې دی. الله وی هدایت هم زما په لاس کې دی او الله وی مغفرت هم زما په لاس کې دی. نن زموستا انسانانو فکر او سوچ او تصور دا جوړ شوی دی چې پلانکی خان ته به نږدې شمه دی جبالدار دی دی برابانې د شفقت لاس کېږدي نو په معاشره کې به عزتدار شمه، عزت به مې جوړ شي. زما رب جمله وفرمایله ای حضرت انسانه کم انسان ته چې ته ماما خوری کېږي او د ده د عزت دپاره ګرځې چې ده له ما عزت ورکړی دی او د ده په عزت کې ګرځې چې ده ته نږدې شم ما ته به عزت میلو شي. الله وایي ده له دا بادشاهي ما ورکړې ده، مال ما ورکړی دی، شهرت ما ورکړی دی، عزت ما ورکړی دی، حکومت ما ورکړی دی، مملکت ما ورکړی دی. نو قسم دې بنده ما ته را نږدې شه، عزت هم در کومه، شهرت هم در کومه، هدایت هم نصیب کومه، مغفرت هم در کومه، په رزق کې برکت هم در کومه، مقابله کې جنت هم در کومه، مقابله کې جنت هم در کومه. زه خو د انسان نه عزت غواړم. الله او یو بله جمله وایم مونږ انسانان محترمو چې عزت کو قرآن کې نبی علیہ السلام مبارک فرمای ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. زما رب جمله فرمایله حضرت انسان چې تا سره ملاویږي په عزت او عظمت باندې نو دې ستا مال ته ګوري، دې ستا مال او ظاهر ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله وی زما کاته بدله ده دې ستا عزت ستا د مال په وجه کوي او زه ستا عزت ستا د اعمالو په وجه باندې کوم. زه ستا عزت انسان د مال دې ګوري نو د مال په وجه ستا عزت کوي او الله وی زه ستا باطن ګورم چې باطن دې څنګه
زه ستا صورت ته نه ګورم چې ته ښکلې یې او تا مال څومره دې ته نه ګورم. الله وی ولکن ینظر الی، زه معامله په باطن باندې کوم، زه ستا زړه ګورم. الله وی زړه ګورم. الله وی څه ګورم؟ आवाज رانغی لکه چې اودی ټول. الله وی زړه ګورم او انسان وی ظاهر ګورم. الله وی زه اعمال ګورم، انسان وی زه مال ګورم. نو مال عارضی شی دی محترمو، او ایمان دایمي شی دی، تا به جنت ته دننه کوي. او انسان ظاهري ته ګوري، الله دایمي او قایمي او ایمانی ته ګوري محترم. نو موږ تاسو دې وګورو، موږ وایو چې عزت پدې کې دی چې یو انسان مالدار سړی سره نږدې شوم او ما ته چې زما عزت او عظمت وکړي نو مقابله کې به مې عظمت شروع شي. یاره چې دا پلان کې سړی چې رضا کم نو دا کار به وشي محترمو. الله وی چې پلان کې رضا کې دغه د ما بنده دی نو ډایرکټ ما سره ولې رابطه نه جوړئ، ډایرکټ ما سره رابطه چې دا کم ته رضا کې دام زما بنده دی او ما ارسه ورکړي، ما نه ډایرکټ ولې نه غواړي کنیکشن، ډایرکټ ولې نه جنګې چې ته انسانانو پسې ګرځې محترمو. ما وی عزت د الله په لاس کې دی، شهرت د الله په لاس کې دی او هدایت د الله په لاس کې دی. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته او فرمایل تر اوایا راته خیر دی، اوایا په غوږ کې راته اوایا زما رب وته आवाज وک انک لا تهدی من احببت. محبوبه موایا ورته موایا هدایت ستا لاس کې نه دی، ولکن الله یهدی من یشاء، مگر چې زرب او غواړم هغه چاته چې زه په هدایت کوم نو په هدایت کوم او چې زه گمراه کوم نو گمراه کوم. محبوبه هدایت ستا په لاس کې نشته، پته ولګي د هدایت د انسان په لاس کې نشته، پته ولګي د عزت د انسان په لاس کې نشته، پته ولګي د مغفرت د انسان په لاس کې نشته او پته ولګي د شهرت د انسان په لاس کې نشته. دا ټول زما د رب په لاس کې او دست قدرت کې دي. دا د چا په دست قدرت کې دي؟ आवाज رانغی دا د چا؟ सलाम